عمران خان د جیل نه څلور اهم پیغامات را لېږلي دي جی. دا پیغامات د بریسټر ګوهر په خوله باندې عمران خان را لېږلي دي چې دی کې د افغان مهاجرینو حوالې سره هم عمران خان ډېرې غټې خبرې کړي دي. ځکه یو خو د عمران خان د ډیل خبرې وي چې په میډیا باندې چلې دي، بل نور هم څه اهم خبرې دي چې هغه عمران خان نن صفا کړي دي. عمران خان لومبنی چې کوم پیغام دی هغه دا دی چې ما چاته هم اجازت نه دی ورکړی چې هغه ډیلو کې د مذاکراتو حوالې سره یا مذاکراتو کې څه ډیلو کې ما چاته هم دا اجازت نه دی ورکړی. زه به د خپلو کیسونو پیچه په خپله کوم، زه به خپل کیسونه په خپله د هغې ډیفینس په کوم، خپلو کیسونو کې به ځان زه بېګناه ثابتوم. نو زه هېڅ کله هم ډیل نه کوم، او ډیل که چېرې ما کولې نو ما 2 کاله مخکې ولې نه کولو چې 2 کاله پس زه ډیل کوم. 2 کاله ما په جیل کې تېر کړل، 2 کاله ما په جیل کې هر قسم وخت تېر کو، په ما باندې سختې راغې، ما سختې برداشت کړې. نو اوس زه ولې ډیل وکړم؟ که چېرې ما وی ډیل کولې نو 2 کاله مخکې به مې کړی. بل د مدنیاتو بل حوالې سره نمبر 2 چې کوم پیغام د عمران خان د مدنیاتو حوالې سره ویلي دي، د مدنیانو بل باندې به حاله فیصله وی کیږي چې ګنډاپور او نور سیاسي کسان ما سره په جیل کې ملاقات وکړي. مدنیاتو بل چې کوم دی په 140 صفحاتو باندې مشتمل لروره، چې دغه 140 صفحات عمران خان کله ریډ کوي نو هغې کې هم ټایم به لګي. د بل منظوري به زه ورکوم، زه به بل ګورم، که چېرې زه مطمئن شم نو زه به هله بل اکسپټ کوم. عمران خان د مدنیاتو بل حوالې سره ښه واضحه پیغام را لېږلی وروره چې ما سره به ګنډاپور ملاقات کوي، زه به ګنډاپور سره ناسته پاسته کوم، ما سره به سیاسي پارټۍ والا کسان کینی، زه به دغه بل سره ډسکسوم، بیا ما سره ډسکس کوي، زه به په میټینګ کوم خپلې پارټۍ سره، هغې نه پس به بل مونږ اکسپټ کوو نه اکسپټ کوو بیا به هغه اعلان زه کوم. درېیمه غټه خبره چې کومه عمران خان کړې ده هغه دا ده چې پارټۍ کې دننه څوک د ډسپلن خلاف ورزي کوي نو د هغې خلاف ایکشن اخلي. ځکه په پی ټي آی باندې دا الزامات بالکل حقیقت هم چې لیډرشپ بعض ټایم کې یو بل سره په جنگ جګړو باندې وي، نو چې څوک هم د ډسپلن خلاف ورزي کوي، د پارټۍ د رولز خلاف ځي، نو د هغې خلاف سټریکټلی ایکشن اخلي، هماغه ټایم په ایکشن اخلي، هماغه ټایم د هغه څه نه څه سزا ورله ورکوي چې زموږ د پارټۍ ډسپلن نه خرابېږي. جي څلورم غټ اعلان چې کوم دی هغه عمران خان د افغان مهاجرینو حوالې سره کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو دپاره یو خوشایند خبره هم ده. عمران خان ویلي چې کې پی کې اسمبلی کې د افغان مهاجرین دپاره یو قرارداد منظور کړي. افغان مهاجرین په زور باندې تاسو مه وباسئ، وفاق نه د شهباز شریف حکومت نه مطالبه وکړئ چې افغان مهاجرین ته نور وخت ورکړي او یا ورسره ډیره سختی مه کوئ، یا ورسره ډیره سختی مه کوئ. دا عمران خان د افغان مهاجرین حوالې سره اهم پیغام را لېږلی دی. ګوره چې یا وله ټایم ورکوي او باقاعده په دې کې پی کې اسمبلی کې یو قرارداد منظور کړي. زمونږ کې پی کې اسمبلی کې تاسو قرارداد منظورول شئ او د وفاق نه مطالبه وکړئ، د شهباز شریف حکومت نه مطالبه وکړئ چې وروره یا خدای له ټایم ورکه، او که ټایم نه ورکړي نو دومره ډیره سختي ورسره مه کوه. دا عمران خان د جیل نه دننه د افغان مهاجرینو حوالې سره یو ډیر اهم پیغام را لېږلی دی. جي نو دا څلور اهم غټې خبرې وې چې دا جیل نه عمران خان یو ځل بیا د بریسټر ګوهر په خوله باندې را لېږلي دي. دې حوالې سره تاسو رایې لرئ، خپل رایې قیمتي موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. والسلام.